نقصان رسۍ دا جمله څومره درد ورکوي انسان مسلمان دی او د ټیک ټاکو په ذریعه مسلمان دی د ډرامو فلمونو په ذریعه مسلمان دی د زوی واده دی په هغه واده کې د فحاشۍ د پروګرامونو په ذریعه د بچي تربیت نه کوي همداسې یې پرېښی دی وګوره هغه بچی دین ته نقصان رسوي اسلام ته نقصان رسوي کردار ضروري دی د اعمالو حسن ضروری دی نن ضرورت دی نن ضرورت دی چې اوس دلته په ناسته باندې دا یو اراده په دې زړه کې کوو که نه انشاءالله چې الله بس ته ته خو مونږ ډېر زیات خفه کړی الله نن نه بعد به ستا حکمونه منم نن نه بعد به زه غیبت نه کومه نن نه بعد به زه چغلی نه کومه نن نه بعد به زه د دوو په منځ کې تول نه پیدا کومه بس ته ما دا خپل ګاونډي ډېر خفه کړی ده نن نه بعد به دا ګاونډي نه خفه کومه ماشاءالله د ایپس ختم مې وکړو ایپس تقریبا 2 کالو کې قاری نیاز محمد صاحب ایپس ختم مې وکړو 2 کالو کې مې ختم کړی سبق راوالی ایپس هم وکړو څونه ټایم کې داسې تقریبا 2 کالو کې مې وکړو تیز ګړی پلار دې شته دی دا دی بس دا خو د بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ستاسو ډېر شکریا چې مطلب رالی ډېر لنډ تنګ وخت کې ډېره مهرباني بس دا د مور پلا بچو چې دی مور پلا باندې یو حق که نه او حق انشاءالله موږ ادا کړو او الله دې د خیر سره هر مور پلار له دا وس ورکړي چې خپلو بچو باندې سبق ووایي مطلب د دین نن سبا ډېر ضرورت دی که نه تعلیمونه خو نور هم د سکول هم دی خو لکه دا دین داسې دی که نه دا چې دی انسان په سینه کې پروت دی نو الله دې ټولو له دا وس ورکړي چې په خپل بچو باندې سبق ووایي او ډېره خوشحالۍ خبره ده او کورسجه چې مهرباني وکړئ موبایلونه د ماشومانو نه واړئ ضرورت د ماشومانو موبایلونو سره نشته دی د هغوی ضرورت دین سره دی قرآن شریف ورکړئ سپاره وله ورکړئ مطلب دا دی چې مطلب دی ماحول کې عادت شي دی جومات څه عادت شي مدرسې ته عادت شي مطلب دا دی نو زه مطلب جومات کې به مطلب استاد یې ذمواري ده هغه ماشوم محفوظ وي بیا کور کې استاد ذمواري ماشوم محفوظ وي نو مطلب زه ټولو ته وایم چې دا وره ټیک ټاک کې میک ټاک کې دا موبایلونه ماشومانو نه واړئ د ماشوم ډېر خرابېږي ډېر زیات خرابېږي مطلب دا دی چې دین ته مخه کې دین ته مطلب دا میسج ورکوم ټولو ته بسم الله الرحمن الرحیم فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون ستاسو ډېره مننه چې موږ نن سره ټایم راکړو الله رب العزت دې ستاسو په دې څومره دا خدمت کوئ د ټول عالم انسانیت دپاره د الله د هدایت سبب وګرځئ ستاسو راتل دی الله رب العزت د دې ځای دپاره خوشحالۍ سبب وګرځئ زموږ په مدرسه کې جواهر القرآن والسنه یونس ریپل صافی آباد کې ماشاءالله 10 کسانو سره د ناظرۍ ختم وکړو الحمدلله او په دې کې 6 کسان سره قرآن عظیم الشان سره حفاظ جوړ شولو حفظ د قرآن عظیم الشان ختم کو د سورت سره د اول نواله د سورت الناس پورې الحمدلله ویل مهمان خصوصی ترجمان اهل حق وکیل احناب فاتح شرک والبدت نمونه اسلاب اکابرین زمون علماء دیوبند حضرت مولانا حسین احمد صاحب سره د شیرګل نجی تشریف راوړل زمون مهمان خصوصي وجي د کسان خو ماشاءالله زبب کې سوې ما غیر متناهي منګه دا په کتابونو کې د استادان نه ویلي د دې شمار منګ نشو کولای د سونو تعداد خلق الحمدلله دا سه خبره د جی دا تاسو کم تپوس وکړلو نن ار سړی سره دا موبایل جلاس کې نیولې دا زمونږ مهمان خصوصي پاغیم دا خبره وکړه نو دا ټول څومره خلک دي دا د موبایل نه لري کول پکار دي جی موبایل نه سره د دې اجتناب پکار دی دا ټول ته وساتلی شي دا سبب نه چې به سره خپل پلارولي دلته ډیر زیات سره زمونږ په دې علاقه کې دلته غلاګان ډیر غلان موجود دي نعوذ بالله منها په یو باندې سبانه صرفه ونکړه هر سړی خپل ځان پیژني موږ تعین نشو کولای جی دا اوس د مرګریم دا ماته خبره وکړه ځینې مجلسونه رسول الله مبارک وی المجالس بالامانه ځینې مجلسونه سره د امانت دي خو الا مگر سو مجلسونه تی سره علما وی دا سره مستثنا دي دا تی سره لري کولای شي د دې خبر اورل شي یو هغه رسول الله مبارک وی د یو خزي د یو زنانه عزت لګټ سره
اټ کیږي او چاته ول کیږي چې دا غي عزت باندې خلک عمله کوي دا خبره سره دا خلک بل خلک دوی چې دا غزنانه دي نغبچ کی دویم نمبر علما فرمایي سره چې یو دغه سړی چې سره دا غي د قتل منصوبه جوړیږي او علما فرمایي د یو سړی چې غد غلا منصوبه جوړي او داسې سره خلکو دا جمعه دلته زمنګ جی زپ زمنګ و بجې جمع رځي ز جمعه 8 بجې بند کم زمنګ جمعه خلک بمبیم قسم په الله نه پریدي قسم په الله باندې نو زه دې خلکو ته والدینو ته ویم چې دا د خپل بچو سره اصلاح وکړي د علماو سره علماو ته راولي منګه دا چنانن سپین پټکې په سر کړي دي الحمدلله د والدینو په برکت باندې والدینو په دعاګانو باندې د والدینو منګه ورکلیو الله منګه دې زه تر ورسول څوک چې د علماو قدر وکي عالم به جوړيږي څوک چې سره و چا سره کینی زمنګ ته استاد محترم خبره کوله خلک چې خو انسانانو سکینو هغه چې خکارم نه کوي دا به خلک خیا دی او خلک چې یو انسان بد انسان سره کینی بدکار بم نه کوي خلک بد به یادي الله پاک دې منګه د خ سره علماء سره او خصوصا سره حق له حق او علماء دیوبند سره دې همیشه الله پاک نسبت را نصیب کی واقول الرحمن الرحیم ټول نړمبه خو زستاسو د پیام خیبر د دې ټیم چې ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو راغلی الله دنیا او آخرت خسته کا الحمدلله زمونږه دا سالانه پروګرام او جلسه دستار بندي او الحمدلله بخاری شریف چې دی ختمو دا زمونږ الحمدلله دو ادارې دي یو جامع جواهر القرآن والسنه په نوم باندې د هلکانو ده حفظ ناظره قاعده او د دې نه مخکې دی کې د کتابونو سیستم مو دا چې دی وفاق سره الحاق هم ده وفاق المدارس العربیه پاکستان ملتان او اوس الحمدلله چې دی لکه دا دریم ظلمنګ سره جنکۍ چې دی هغه فارغ شول الحمدلله زمونږ د وفاق چې ساله چې دی د بناتو ترتیب چې دی دا چې سالي الکانو اتو کالو سیستم دی جنکو چې دی د شپږ کاله سیستم دا الحمدلله دریم ځل موږ سره چې دی جنکۍ فارغ شولې په ګڼ تعداد کې او تاسو ورسره وکړه الحمدلله حافظان هم تاسو وکړه ناظر خوان هم تاسو وکړه مشکات شریف والا دوري والا چې دی هغه بنات جنکۍ فارغ شولې د دوره حدیث هم جنکۍ فارغ شولې الحمدلله بدلته خو زمونږ چې دی لکه دسي ایج خو منګه چې دی لکه معلوم کړی نه دی خو چې دومره ماشومې چې په ښه بد باندې پوهېږي چې د مسجد او د مدرسې د آدابو نه خبري نو هغه ماشوم او ماشومه موږ سره الحمدلله چې دی په دې اداره کې سبق ویلی شي هغې ته هېڅ قسم څه پرابلم نشته دی او دا لله فی الله کار دی زمونږه و زمونږ چې دی ګوره دا ختمونه بخاري شریف ختم او مشکات چې ختم او د تفسیر ختمونه د حفظ ختمونه خو موږ په یو ماشوم باندې یا ماشومې باندې څه جبر نه کړی چې ته دومره پیسې راوړي او زمونږ خپل هم څه وس نشته دی خو الحمدلله زمونږ سره چې دی دا مسلمانان تعاون کوي څوک 100 څوک 200 ماهانه څوک 500 الله پاک به چې دی دا سیستم دا چلی او هغوی ته دا پیغام ورکوم چې الحمدلله په تمامه دنیا کې چې دی دیني شعبې هغه کار کوي او په مختلف قسمه سره چې د دین شعبې دی الله پاک د ټول هغه د دین شعبو چې د الله د رضا لپاره کار کوي الله رب العزت د ناصر او مددگار شي سره زمونږه موږ د مسلمانانو ته به هم دا فیل کوو چې موږ سره په دې ادارو کې ګوره داسې ماشومان چې د هغوی د روپۍ وسم نه کېږي داسې ماشومان دي غریبانان بې وسه چې د هغوی په دې سخته یخنۍ کې سویټر او د بنۍ نه هم وس نشته د پلاره نو او دغه رنګ ماشومان جنکۍ هم د یتیمانان هم موږ شته یتیمان جنکۍ نو دا مسلمانان چې دی موږ سره تعاون چې کوي انشاءالله دا به موږ د هغوی په دا پیسې به چې دی انشاءالله د الله په دې کور کې وعده ده چې انشاءالله دا به بې ځای نه لګي انشاءالله موږ سره چې څوک تعاون کوي موږ به د هغوی که دا پیسې چېرته الله مه که خیانت هم وکړو موږ یې په قیامت کې دیواندار یو الله دې خوشحاله که موږ د دې ادارې دپاره جامع صدیقیه للبنات چې بخاري شریف ختم هم پکې هم د بناتو وشلو د دې دپاره د مدرسې سره خواته چې په منځ کې یو کور دی صرف یو پلاټ اخیستی 9 مرلې دغه 9 مرلې چې دی په 23 لاک روپۍ موږ مرله اخیستې ده 2 کروڑ 60 لاک ټوټل چې دی جوړېږي په هغې کې موږ 70 لاک روپۍ ورکړي دي نیټه را باندې 2 میاشتې وخت اخري نیټه نو ډېر سخت ضرورت دی موږ ته د 1 کروڑ 37 لاک روپو چې دی ضرورت دی ټول مینوالو ته چې څومره چې دی اندرون ملک دی بیرون ملک دی په سفرو کې دی په اماراتو کې دی
او دغه رنګ چې دی په یورپ کې دي زمونږ مسلمانان ورې د هغې په تعاون باندې دا تمام ادارې چلي یو محتمم هم د خپل جب نه چې دی اداره نشي چلولی نه د هغې د وس کاري دا د مسلمانان چلی موږ سره په دغه کې تعاون وکړي چې الله مکه دا پلیټ زمونږ نه لاړ نشي نو دا به ډېره د نقصان خبرې زمونږ د کنټیکټ نمبر چې دی هغه ایزی پیسا جیس کیش 0311 98 812 ها 0311 98 وسلويخ 812 حضرت هغه والدین ته څه میسج ورکول غواړي چې دیني کار ته د خپل بچی راوبلي یا نه ټول مسلمانانو ته مې چې دی دا ریکویسټ دی چې د الله دین چې دی په بچو باندې زده کوي نو الله به چې دی په دنیا کې هم عزت درکړي او په آخرت کې به هم الله عزت درکړي زه دا خبره دعوی سره کوم چې څوک وایي چې زما بچی دی عزت زما وکړي په دنیا کې ما نو په هغې د علم وکړي د قرآن او د سنت علم دې پرې وکړي مدرسې ته دې راولېږي او په آخرت کې خو به انشاءالله العزیز د الله او د رسول وعدې دي مینوالو ته مې دا درخواست ده چونکې موږ خو ټول ګناهګار یو معصوم انبیا علیهم الصلوات و تسلیمات دي صحابه کرام الله ټول بخلي د خپل رضا اعلان یې کړی دی او زه خپل هم ډېر ګناهګار یم ټولو ته مې دا درخواست دی چې ټول امت مسلمه چې دی دا په توبه باندې راشي چې الله ته موږ توبه وباسو استغفار باندې راشي ځکه د الله وعده ده چې کله تاسو استغفار کوئ ستاسو په رزق کې به برکت اچوم ستاسو په اولاد کې ستاسو په مال حال کې ستاسو په میوو کې ستاسو په غلو کې په دې کې به برکت اچوم نو ټولو ته چې دی دا زما درخواست دی چې الله ته توبه وباسئ د مرګ سپته نه لګي او قیامت هم چې دی هغه رانږدې دی او استغفار چې دی د دې ډېر اهتمام کوئ او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د درود شریف ډالۍ چې دی دا ډېره ډېر لګئ